بسم الله الرحمن الرحیم. زیم کفایت الله د مدارس میډیا هاوس یوټیوب چینل نه تاسو سره مخاطب یم. دا زموږ د انلاین قرآن ټیچینګ باره کې دریمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به انشاءالله موږ زده کوو چې موږ به د انلاین قرآن ټیچینګ لپاره پوسټ څنګه جوړو. نو د دې لپاره موږ سره د یو څو ایپونو ضرورت وي. د ټولو نه اول اردو ډیزاینر دی، تاسو ته به د موبایل پر سکرین باندې ښکاري، بیا کینوا دی، بیا پکسل لیب دی. دا درې واړه به تاسو ته په پلی سټور کې ملاویږي. نو سمپلی پلی سټور ته به راشئ او دلته به بیا سرچ ته راشئ. په سرچ کې به ولیکئ اردو ډیزاینر. تاسو ته به بیا داسې قسم انټرفیس راشي. ما سره چونکې اوپن راغی، ما الریډي انسټال کړی دی، نو په دې وجه باندې بیا به تاسو د اردو ډیزاینر اوپن کې. نن به صرف موږ د اردو ډیزاینر باره کې خبره کوو. اردو ډیزاینر به اوپن کې، تاسو ته به داسې قسمه انټرفیس راشي. لږ صبر به ورته وکړئ، دا به تاسو نه ډیټا غواړي. ما ډیټا چونکې آف ده، ډیټا به آن کې، نو بیا به تاسو داسې قسمه انټرفیس راشي. بیا د اردو ډیزاینر په دوه قسمه باندې دی، یو پریمیم دی، یو ساده دی. پریمیم دلته به تاسو ته د سټار غونډه کې ښکاري. دا میا 3 میاشتو لپاره اغوستی دی، 3 میاشتو سبسکرپشن دی ما سره. په دې کې هغه ټمپلیټ چې کوم دی هغه زه یوز کولی شم، کوم چې پیډ دا پریمیم او فری ورژن کې دا پریمیم ټمپلیټ نشي یوز کولی. نو زمونږ کار چونکې صرف د آنلاین ډیزاین سره دی، پکې زه به د آنلاین ډیزاین سلیکټ کړم. موږ به پکې د آنلاین قرآن ټیچینګ پوسټ جوړو. نو تاسو خو یو طریقه دا ده چې راشئ لاندې او دلته د اسلامي کې لیکلي، دلته سی آل لیکلي، دا سی آل باندې سلیکټ کړئ. سی آل نه پس دلته به بیا تاسو ګورئ چې د آنلاین قرآن اکیډمي باره کې پوسټ کم یو دی. یا دویمه طریقه دا ده چې تاسو بره سرچ ته راشئ، چې څنګه تاسو آنلاین ډیزاین ووخئ، په دې کې بیا بره سرچ ته راشئ او سرچ کې ورکړئ آنلاین قرآن پوسټ. بیا به دا تاسو سرچ کړئ. چې کله دا تاسو سرچ کړه، نو تاسو ته به داسې قسمه انټرفیس راشي. بیا به تاسو په دې کې ګورئ. لکه مثال کې طور پر ما دا مخې له راغی، زه به دا سلیکټ کړم. ډاونلوډ اینډ ایډیټ په دې باندې به کلیک کړم. سمپل یو څو سیکنډه ټایم به والي، دا ټمپلیټ چې کوم دی دا به ډاونلوډ شي. نو دلته تاسو نه لوګو غواړي، په دې لوګو باندې سلیکټ کړئ. خپل لوګو لګول غواړي، دلته ورته ریپلیس ښکاري، ریپلیس یې کړئ. که لوګو نه وي نو دا سلیکټ کړئ او دا ډیلیټ کړئ. خبره ختمه. ښه جي، بیا لیکلي دي حافظ آنلاین قرآن اکیډمي. ټیک شو جي. نو سمپلی تاسو به د حافظ آنلاین باندې کلیک کړئ. دلته لاندې ایډیټ لیکلي، بیا به دا ووهئ او دلته تاسو چې د اکیډمي کوم نوم وي هغه ورله کېږدئ. لکه مثال کې طور پر زه کېږدم احمد، او بیا دلته ایډ ټو ډیزاین لیکلي، زه به دا بیا سلیکټ کړم. بیا ورپسې لاندې لیکلي دي حافظ قاري عطاءالرحمن کې سات. دلته به تاسو خپل نوم ولیکئ. سلیکټ پکې ایډیټ ته به راشئ او دلته به دا کلیر کې دلته به ولیکئ احمد صاحب کې سات. دلته به بیا ایډ ټو ډیزاین ووهئ. دا جي ستاسو نوم راغی او ستاسو د اکیډمي نوم راغی. انرول ناو بس دلته که تاسو مثال کې طور پر واتساپ لګول غواړئ، واتساپ هم تاسو لګولی شئ. یا دلته لاندې دلته د کنټیکټ لپاره تاسو ته بل ښکاري، د دې فون د نشان دی، تاسو به دا سلیکټ کړئ. بیا به لاندې د ایډیټ ته راشئ، دلته تاسو خپل نمبر ورکړئ. پاکستان نمبر شروع کیږي +92 نه او بیا فرضي نمبر ما ورکو. ایډ ټو ډیزاین ما ووهو. دلته تاسو خپل جیمیل هم ورکولی شئ. هغې نه علاوه که ویب سایټ وي، ویب سایټ هم ورکولی شئ. که نه وي دا سلیکټ کړئ د ویب سایټ ته آیکن، دلته ډیلیټ، بیا سلیکټ کړئ ډیلیټ. دا 3 دن مفت کلاس ہے، دا بیا سلیکټ کړئ او دلته بیا ایډیټ ته راشئ. دلته ولیکئ ہماری خدمات. بیا دغه رنګې ایډ ټو ډیزاین ته راشئ او دلته د دې سایز وړوکی کړئ. ٹھیک شو جی. بیا د دې کاپي موږ ته پکار ده چې موږ ہماری خدمات کې څه دي. نو بیا د ہماری خدمات باندې سلیکټ کړئ او دلته یې ډوپلیکیټ لیکلي تاسو ته به ښکاري، دا کلیک کړئ او بیا دلته راولئ. بیا دلته لاندې ایډیټ دی، دا کلیک کړئ، دلته ولیکئ بیا قاعده ناظره قرآن حفظ قرآن ترجمه قرآن. بیا ایډ ټو ډیزاین ووهئ. بیا دلته یې سایز وړوکی کول دي، دلته به تاسو دا نشان ښکاري، په دې باندې کلیک کړئ. سمپل
سایز وړوکی شو دلته راولئ. کلر ولې چینج کول دي نو کلر دلته به تاسو ته آپشن ښکاري. دا سلیکټ کړئ کوم کلر ستاسو خوښ وي هغه کلر تاسو ورله ورکولی شئ. او دلته دا پکچر دی په دې پکچر باندې سلیکټ کړئ سمپلي دا تاسو او دلته یې لاندې ریپلیس لیکلی دی ایډیټ کولی شئ. نو ریپلیس باندې سلیکټ کړئ کوم پکچر چې تاسو لګول غواړئ هغه پې تاسو په اسانتیا سره لګولی شئ. ټیک شو جي دا ټول ایډیټینګ په دې کې وشو. ریډیمیډ یو څیز هم پکې سیوی ما نه دی راغستی ریډیمیډ. بیا دلته بره سیو بټن به تاسو ته ښکاري دا سلیکټ کړئ او بیا سیو ووهئ نو تاسو سره دا پوسټ سیو شو. اوس یې تاسو په واتساپ کې هم شیر کولی شئ. د دې نه علاوه یې تاسو فیسبوک ګروپ کې یا په فیسبوک کې یا فیسبوک پیج باندې هم شیر کولی شئ. نو دا نننۍ ویډیو وه چې د آنلاین قرآن اکیډمۍ دپاره به تاسو پوسټ څنګه جوړوئ کوم چې ریډیمیډ وي تیار وي په هغې کې به صرف لږ ایډیټینګ کول غواړي او د هغې نه علاوه هغه ډېر په اسانتیا سره جوړیږي. امید د ربه دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او د نورو ویډیوګانو دپاره د بیل دا آیکن ووهئ چې تاسو ته په وخت باندې د نورو ویډیوګانو نوټیفیکیشن راځي. السلام علیکم ورحمة